بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي سراج عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مثل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على غني فليتبع. مثل الغني فالسكون ده تفسر دي مثل الغني ظلم مثل فجر لك په یو غني مصطفی چا باندې دی او دی مالدار دی او دی منن در کوم سبا در کوم ظلم اگر غریبی نو بیا خیر دی. مثل څه تاخير د ادا او دین من وقت الى وقت خبره مکوا تاخير د ادا او دین من وقت الى وقت بغیر عذر تاخير د ادا او دین شبا بلکہ ادا مو ہے قضا ہوا ہے تاخير قضاء الدين تاخير قضاء الدين من وقت الى وقت بغیر عذر دا ظلم دی. نو محمد بن بشار تیر شوی عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري مراد ابو زناد تیر شوی عبد الرحمن بن هرمز اعرج تیر شوی دی عبد الرحمن بن هرمز اعرج دی او ابو هريره عن قال مثل الغني ظلم قال مټول اضافت فاعل تشوی دی اذا غني قال مټول گئے فاذا اتبع اتباع شي حواله شي د استاد په مالدار نو فليتبع. اوس مولانا صاحب تاسو ته ما دا خبره کړې ده خو بیا درته وایم چې کوم انسان داین دي دا نو محتال دی داین ته څه وایي محتال او چې کوم مدیون دی هغه ته محیل وایي او چې چا په ځان باندې ضمانت واغېسته هغه ته محتال علیه وایي. د داین نوم دی محتال د مدیون نوم دی محیل او دا ضامن محتال علیه او پکواله او حقفاله او حواله کې څه فرق دی؟ حواله نقل ته وي ماخوذ د حواله الغراس نه بلغری یو ځای نه بل ځای ته نقل کې او کفاله کفل د بېوسوالي ته وایي کفلها زکریا. فرق دا چې حواله کې دین د مدیون نه مدیون بری شي او صرف دا ضامن نه بغواړي مدیون نه به نه غواړي او په کفاله کې د دواړو نه مطالبه کولی شمه کفاله ضم الذمه الى الذمه في المطالبه ضم د ذمه سره مطالبه کې نو کفاله کې بل دواړو نه غواړم نو که د مدیون نه مې وغواړم پیسه خلاصه شوه او که د ضامن نه مې وغوښتله نو که کفاله بامره وي نو دې په مدیون رجوع کولی شي او که کفاله بغیر امره وي په مدیون بیا رجوع نشي کولی. دغه رنګې حواله ده د په هغه باندې حواله کړو حواله خو ده بامره نو هغې کې چې د نه والم نو دې په هغه به رجوع کوي دې کې به صرف دا محتال علیه نه مطالبه کوم د محیل نه به نه کوم. البته اوس به دله راشي دلته کې که چېرته طوا راله څه شی راغی لکه طوا پېژنې لکه اوس دې د زما الحق نه انکار وکړم یا دې مفلس جو شته ورسره نه دا ضامن نو زمونږ مذهب د امام صاحب دا دی چې زه به بیا رجوع په محیل باندې کومه. نو یو خدا خبره شوه. دویم اوس دې کې راشه لږ اختلاف دی چې آیا رضا د محتال شرط ده او که نه ده په حواله کې لکه زما په دې زیات پیسې پورې دي زه حواله کړم په عمر نو زما رضا پکې شرط ده که نه احمد وي نه ده شرط ده د احمد پنځ رضا د محتال شرط نه ده شابه سید رضا د محتال شرط نه ده او د ائمه ثلاثه پنځ په حواله کې رضا د محتال شرط ده. ولې مولانا صاحب که زما رضا نه او د په بل چا حواله کړم او سړی بدماشي دي ته غوښتې نشي بیا وسی زه نه پرې غواړم غلی دي خو نه راکړي بدماش دی بیا به څه کوم. نو رضا د محتال د ائمه ثلاثه پنځ ده شرط ده او د امام احمد پنځ شرط نه ده. یوه دا خبره شوه او دویمه خبره هم درته وکړم دویم دا چې خبرې که معنا کوم بیا راځم نو مثل الغني ظلما فاذا اتبعت حواله شي او هلک هم تل یو انسان تابعداري کوي على ملیء په یو ملیء په یو مالدار باندې حواله کړم نو فلیتبع نو تابع شي دا محتال کې دایر دی دا مالدار. ګوره امام احمد وای چې امر د وجوب دپاره دی امر چا دپاره دی زما رضا پکې هېڅ نشته بل یتبع د هغه تابع دي شي زما رضا ته پکې هېڅ ضرورت نشته
پوهیږئ او زمون پرې امر د استحباب دپاره دی وجوب لنه دی امر د استحباب او یا د فنبت امر د وجوب به کوم پردا د محتاج ما سره دلیل شته کنه حدیث رسول الله مبارک علی الید ما اخذت سری علی الید ما اخذت چې کوم شي په اخچاغش تر پاغه شي لازم په ول نه دی نو دا به ما یو مالدار ته ورړ یو په بدماشي زه به بیا پښتې شي بیا به نشه ما غشتي په زما دلیل دا د رسول الله مبارک مشهور حدیث دی علی الید ما اخذت نو دلته کې فعالیت یا امر د استحباب دی دویم معنا مې څه وکړله شابه سي چې دا فرضا ده محتاج به امر د وجوب دی د قبولوالي کې د حواله او په الباع عمر روان دی او دا شریف په مستند احمد کې دی شابه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح رواه انه اذا وحي احدكم على ملئ فليقطع قال بعض اهل العلم اذا وحي داين او دا محتال ضروري نه دوي ها فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له اذا وحيل الرجل على ملي واحتاله لحوالك فقد برئ المحيل كجرد من محتال دا شتوك نشتا يا وشوا دوی مثلا دوی مورا دوی مسوي وليس له ان يرجع للمحيل في حال ما باس المحيل غار برشوا لما ديون دا محتال عليه لما غار دا قول الشافعي او دا احمد او دا مالك دا دري وار او دا من مذهب سره دا امام صاحب دا دوی اختلاف دي جنا دا بدا غنا غارم خو کفما توارا لا نو بیا با واپس محيل تا زمان تواس کېږي هذا حوالي الانكار يا اغم مفلس شو وقال بعض اهل العلم في احنافتي اذا طوى مال هذا محتال لي بافلاس المحال عليه بافلاس المحتال عليه وله ان يرجع على الاول نبي اول فمحيل رجوع كل شما واحتجوا بقول عثمان وغيره حيث قالوا ليس على مال مسلم طوى تاخذ ما مال هلاك شو زه به څه کوم زه خو که ما حواله قبوله کړې وه دپاره د اصول د ماله اوس زه خپل مال ته نشم رسېدی وقال اسحاق معنى هذا الحديث على مال مسلم دور هذا اذا وحيل رجل على اخر وهو يرى او ذو ما درجه مالدار دي حالانکه هغه معلمو نو فليس على مال مسلم دور د اسحاق مذهب او د امام صاحب بیا و دی لو تر پسې اشاره ما جاء في المنافذه والمنافسه خبره کړې ده تشابه وبه قال حدثنا ابو قريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المنابذه والمنافسه وفي الباب عن ابي سعيد مالك ابن عمر نسائي كده ها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبضت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك لیکن ترازی پورا نشتا خټراله خوشاله دي برازي دي کول کوډراله برازي نه دي بس اسه د شرط د وجه نه قابلای شابه ولا مصدق يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا بس ولا خيار دي لا معنى ويجي او خيار المجلس او خيار العيب فقيرشتا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهليه فنهى عن ذلك پورا رضا دی بیا والا باب ما جاء في السلف في الطعام والسلف سلف دوی بیا دا جلد فعاجل باندې یاد لري او کې شروط په تویل دي شابه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان رسول كم یو با جنس معلومي دویم با نوع معلومي جنس کمانا نوع معلومي چې کار والا دی او دغه والا دی وصف معلومي دریشو چې سپین دي کا خړ دی او مقدار معلومي سلو مقدار کېله ودا او پنځم مکان د تسلیم معلومي چې کوم ځای به تسپار چې کوم ځای معلومي او شپږم نیټه معلومي اجل او قوم څه شي دی قوم دا شرط دی چې دا زمانه کې ودا شي وی مستنفره به وی چې کله تکي یاد لري شو کنه سوچو بل کوم یو مقدور التسلیم به مقدور التسلیم او بل څه مثلی به دوات الامثال به دوات القيم بني دوات القيم کې مجه ګډا مدنه شي غشتي په سلام غنم باندې
داته چې دا زیاده تسلیم او دې له پکې بلې هغه خو پته شو کنه ما وایي یو بل سامان به عاجلا ورکه سلام بسپاره په مجلس د عقد کې سامان بشماره په مجلس د عقد کې دا شروط دي دا پسې تسلیم د سامان په مجلس د عقد کې عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم يشرفون في الثمر فقال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الكيل وزن معلوم جګړه نه تر معلوم ہے قال في الباب عن ابن ابي وفاء بخاري کې او عبد الرحمن بن ابزام بخاري کې دی حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما جاءوا سلف بطاعه يوداني سلام جائز دي اگر چې مبيعه نشته په موقع لیکن د ضرورت د وجه نه جائز دویم دې معلومه چې کې وزن معلومه دریم دې معلومه شو چې ټا معلومه څلورم څه په کجورو کې کول شي او پنځم څه په حکم د کجورو کې هر اصل چې دوات الامثال وي دوات الامثال به ویلو معلومه بالنموذج یا يعرف بالنموذج وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلام في الحيوان مرى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير مسلم چې بالکل اي مسله سوي په حیوان کې سلام کول شي هو ینا نشي کول سلام حیوان مضبوط وصف نه دي ولې د یو ګډې نه بچو بچي په یو ورځ پیدا یو قیمتي بل قیمتي د حیواناتو په وزن سره تعلق نشته دا وی تعلق د اوصاف باطنی یو سره دی بعضې وخت کې واخ سمه غړی او بعضې وخت وړی هغه وړه اصلي پی ډېر کوي هغه هغسې نه کوي د قیمت کې زیات دی دې زمانه کې به درته ووایم چې چرګان که په وزن وي نو بیا سلام پکې جایز دی عددي نه په وزن چې ماله به یو من چرګان په ارامي راکړي او جنس هم ذکر کې او وصف هم ذکر کی چې کیلو بچي وي یا 2 کیلو بچي وي یا 1.5 کیلو بچي وي صدا بیا خیر دی ورپسې انشاء الله وقال الشافعي واحمد واسحاق وكان بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير المسلم في الحيوان وقال سفيان الثوري وعلى الكوفة باب ما جاء في ارض المشترك يريد بعضهم بيع نسبه وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن سعد سعيد بن قتادة عن سليمان يذكر عن جابر بن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حاجة فلا يبيع نصيبه وذلك حتى يعرضه على شريكه. استحبابي أمر واجب لدي. أغا تقومن بيستابع السيدة أبي شوفا بيأكلش. وأغا تبعنا مستحب ولك ذا ضرورتي حتى شوفيه لي نجي أغلي ورقيها. هذا حديث ليس اسناده بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان إنه مات في حياة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال ولا نعرف أحدا منهم سمع من سليمان ليشكر إلا أن يكون عمرو بن دينار ولو سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي يذهب في صحيفة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ومن الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها فذهبوا به إلى قتادة فرواها فأتوني وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني باب ما جاء في المخابرة والمعاومة مزارعات توي دابا خيبر کې کېده ځکه او د مخابره وای او معاومه په بابونو کې ولې معاومه وته وای ځکه دا د کار خلک په اجاره ورکړي باغ او ځنین کار نه ورکړي میوه پکې کېږي د بابونو چې لکه د دې باغ خدمت کاوه نو یو کار شابه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمسامره والمخابره والمعاومه ونقل المخابره لكم وقت ما نشوي دا هغه شرکت في الخارج ناراضي د دې پس سودا دي دغه تفصیل راوړل مخابره کې ان شاء الله معاومه بابونه د دې باغ خدمانه کوا
او چې که خیر میوه کې نو لاس کاري ته بستای دا ګناه ده سبب دې چې لاس کوي کنه کوي ها هذا حديث حسن صحيح. یو کې مې خبره کړې ده ها باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن غدة وثابت وحميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال استعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد وان الله هو المسعر الله مقررون کړي القابض کله قبض راولي شیزونه ګران کی کم کی کله فراخه کړي ده رازق دې امید لرم چې ملاقات امرخ پر سره ونوي یو کس ایمانه مطالبه کې به مالدما په در کې چرچاوي نه دوی نه کم او په مال کې یو سړي په 1000 روپے مال اخیستل دې 500 به خرڅه دا مالدما نشو دا څه ده اوس مولانا تصویر څه حکم لري نو مالک جواب د تصویر امام لجائز ګڼي چې بادشاہ نه مقرر شي او شافعي صاحب سوي هغه وایي چې شیزونه ګران شو نو بادشاہ نه مقرر شي و الا نه مقرر سمې وایي مالک وایي چې بادشاہ نرخنامه وستي شي او شافعي صاحب سوي چې شیزونه ګران شو نو بیا نرخ مقرر چې خلک ګران خرڅي و الا نه او جماهیر کې څومره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ احمد په دې حدیث د عمل کوي چې مساعد څوک دی الله دې نرخ بدل مقرر اوس مولانا صاحب متأخرین چې څومره دي هغه په تسعیر باندې قائل دي اوس فتوا پدې ده شافعي صاحب په قول بلکې مطلق تسعیر باندې قائل دي کګرانی نه وي نو بادشاہ نه مقرر کی ولې زمانہ د فسق او زمانہ د ظلم زیاته شوی خلک ډېر زیات ذخیره اندوزه چې بادشاہ نرخ مقرر کړي څوک ذخیره اندوزي نه کوي دې لپاره ذخیره اندوزي کوي چې ګران شي په بازار کې شاړ شي چې ګران خرڅو نو چې بادشاہ نرخ مقرر کړي چې غنم په 1000 روپے باندې زیات نه خرڅي بیا چاکار سره دې سمبالي چاکار سره دې سمبالي نه پوښې په خبره باندې نو زمانہ د ذخیره اندوزو دا په پکای چې بادشاہ نرخ مقرر ودن سبا ظلمونه کی بادشاہ د بجلی نرخ هغې مقرر کړی خیر خو تا باندې خرڅی خپل شي چې خپل شي خرڅی خو نه ټیکسونه به یې څومره پټرول نرخ خو هغه مقرر دی چې خرڅی در باندې لیکن دا موږ چې کوم خپل میاشت کې سره خرڅول اخیستل کوو د دې نرخونه هم مقرر دي چې خلک ظلمونه نه کوي دور پسې شه هذا حديث حسن صحيح ما جاء في كراهية الغش في البيوع وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سفرة في الطعام فأدخل يده فيها فناولت أصابعه بلل فقال يا صاحب الطعام ما لا تأخذ رأيك في أصابة بارا بشبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق الطعام هذا طعام دفاسة حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا غشته كيف دوي اغا غریب اغا سبونا نه کولا مبارک چې وشي او بیا په نور لګي نو بره وشي ور چې پیو لګي یا هوا چې لګي بره سکی وشي لاندې هغه په څه خدای طعام دی رسول الله مبارک فرمایي چې نه بره وشي لاندې په پاره کې خلکو ته پته ولګي وزن زیات دی اوس مولانا سدي زمانہ کې خلک څه کوي ټماټر لاندې واړه برابر الوګان لاندې واړه برابر هر شی لاندې پټلی او یا لاندې ښه او برابر د پاسه غټ کیږي دا غش د خیانت دی دوکه مسلمان صاحب دا باندې کې هر ځای کې دا نن سبا ټاګیانې شروع شوي او په پاسه خدای خبر کړي خلکو باندې سبا شوي خپل مال په خلکو باندې خپل مال حرام وي خپل مال اول خلک دونه ظلمونه کوي خپل سوچه مال حلال وي تورې کابل ما ته چې دا ګوړې ذکر وکړو توبه مې وکړه دا کچا کې دا ګوړه دا غني ولا شي کنه نو څه شیونه یې اخلي پکې دا شي سیمټ سپیس سیمټ پکې چونا پکې دا مې وره ما وی کدا کم لګي خدا دې ته موي نو دا مولانا سے سپین سیمټ پکې دي درنده پا او چونا پکې دي څومره ظلم دي دا
د خوراک په سیس کې ظالمه یو خو د ټګي وکړه دوکه بل مسلمان وجود تر څو تاوان ورسته نو ګوړې داسې شو چا نه ګوړه باندې زموږ په علاقه کې د بازو او د دغه طرفونو ګوړې لګې ښي عالي خلک یې خوښوي نو زموږ خلک څه کوي فوټبالي چینې چیروي او بلکې زموږ د علاقې ګني په ټرکونو کې د وړو په هغه ګاڼو باندې وي نو ګني دې او خرڅوي دا بازو په امر دوکه او رنګ کارټونه پکې چې یو بل پکې څه شیونه دي رنګ بولېټ او دا پکې چې صرف په سوډا پکې اچوا ام معمولی هغه کې دا فائدې په سوډا کې خیر راوباسي او خلک په کور کې بچي کې سوډا لگا چي خیر راوباسي او باقي نو شان پکې ولې شي دا ګناه د مولانا صاحب ظلم دی ها وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريده وابي برده بن نيار وحذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهم. ابن عمر ومستد احمد كده ابو الحمراء ابن ماجه كده ابن عباس طبراني معجم كبير كده ده بريده وابو برده دواړه مستد احمد كده ده حذيفه طبراني معجم اوسط كده ها. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كره الغش وقالوا الغش حرام له ما جاء في استفراز البعير والشيء من الحيوان. وبعير مخقر دخليا نبالي وخماوي قرض بهذا شيء اذا غير بمثل قادر نتخذ اوخ بمثل نه قادر البته مالته او خبره کړي وکړو اوخ قرض لري په دې خیال چې ریټ ولا ولګي اذا اوخ مال راکا د دومره پیسو دي د پیسې درکړم بیا خیر دی ها. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيل عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه. علي بن صالح ثقة وعلاء بن صالح ضعيف دی ها. استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سن تاوي سن خو عمر تاوي ازو سن ذا سن د یو عمر ولا چې 2 کالو 3 کالو داسې یو معلوم فاعطى سنا ازا سن خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء لیکن دا محمول لفاق زمانہ الى حرمت دربان وراغله شابه. وفي الباب عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه حرمت دربان وحجة الوداع کې بالکل اخره کې ابو رافع ومسلم ترمذي کې دی. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستفراد السن باسا من الابل وقول الشافعي واحمد واسحاق وكره. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فاشارو باندې چې ته د پیغمبر حتی کې بار بوزي کې باندې چا وځه دعوه فإن لصاحب الحق ولا تزجروه هم وقال اشتروا له بعد فاعطوا اياه فطلبه فلم يجدوا لا محمول دماغ فمحك زمانها الا سنا افضل من سنه فقال اشتروا فاعطوا اياه فان خيركم احسنكم قضاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحو هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن سالم عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فجاء قال ابو رافع رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره فقلت لا اجد الا خيار رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. هذا حديث حسن صحيح باب. وبه قال اخبرنا ابو كريب قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن انس عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء اسانا بيع سمح الشراء كثير زيادتنا دا بعد خلق رولا جوړه شروع کی بسو بس نمړ په 500 نمړ په 2 کمړ لګي انا کا اسانه کا بس معمولی مونږه کټا کا تو غتوي شیری په 15 روپے کټا کا بس اور 15 په دغه دي شیری بس په سر ورما بس او تم دونه نه چې غني هغه تسلو یو دیو د 500 اسانه دغه کټا کا هذا حديث وقد روى بعض هذا الحديث عن يونس عن سعد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني عباس بن محمد الدوري وقال
یو دوه ماشومان او قالین وسره اوږد قالین ما ته په څو خرڅه دا قالین په شل ده من دا مرده شروع ضروري ورې تر نقول قالین مې په لږ ضرورت نه دا لږ ضرورت نه دی دا په نه ضرورت دا دی زبر په نور راځي زبر ما ته غړې وروي ما ته ګورې پام ما دا دا سر ماشومان دا په دې څه شي وي نو د راي په پیډل لاره وای زه خاطر په لاره وای اوس پس کې په شکی شو ورته کوس چې چې کومه کاته کنه دا سٹارټ نه دا سوتله وای دا سوتله سٹارټ په پاسه په د شریر ټوکړه غټلې هغه دغه مرغه ما سره په خایله ما په پیښو هغه چې راته په اوس دا د ماوي پولیس سره حواله کو ظالم دا قالین دې کدا ټوکړه غټلې ده اخره کې چې موږ راوړې په 2000 اوره نو بيسك نو بعد وقت داسې دې سره مسکه ورته ماشو ما نو واره دومره پالي پلان ورته ځه قال حدثنا اسماعيل عن زيد بن عطاء بن سامي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غفر الله لرجل كان قبله كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى هذا حديث غريب صحيح باب النهي عن البيع في المسجد وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد بن خشيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رايتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك صرف دومره ده چې معتکف په جومات کې بيع شراء کولی شي خو مبيعه په جومات ته نه حاضرې واذا رايتم من ينشر فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك حالت مستثنا ده چې جومات کې ده نه ورته شوی وي دا چې بار وکړي په جومات کې چغې وي ورپسې حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن قريب وعمر على هذا عند بعض اهل الامر له البيع والشراء في المسجد وقول احمد اسحاق وقد رقص بعض اهل العلم بالبيع والشراء في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم باب الاحكام رسول الله كثيرا ما قد معاملات کې بيع کې طلاق کې نکاح کې اختلافات راځي نو دی وجنه محتاج دي خلق قضا د قاضي تاسو پیږي په خبر ځکه دا احکام په اخره کې راو په معاملات کې بيع شراء کې او دغه رګي په مناکحات کې وغيرها کې کله اختلاف راشي نو محتاج حکم د قاضي ته ځکه دا ابواب الاحکام جبل حکم ده او دا د احکام نه ماخوذ ده چانه احکام څه ته وایي اتقان الشيء یو شی مضبوطول احکام مضبوطول دوی په پښتو کې اتقان منعه د عیب نه چې عیب وترانه شي دا احکام وایي احکام د احکام نه ماخوذ دي احکام څه معنا وکړه اتقان الشيء چې دې د عیب نه منع کې مضبوطول چې په پښتو کې وایي اوس د احکام د حکم جمع ده نو په اصطلاح کې څه ته وایي یا ما د تابلو په بخاري کې وایي مې څوک خبر ته حکم وایي محمود څوک د اخر د قضیه ته څوک نسبت په مابین د موضوع د محمول کې وایي او څوک وایي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من اقتداء او تخيير یاد لري دا خبره دلته څه مراد دي دلته قضا د امام او د نائب د امام د فیصله څوک دا معنا کوي حکم قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء دلته څه معنا ده دلته کوم معنا اخلو قضاء الامام ونائبه بصفه مخصوصه قيد لغلا خبره صفه مخصوصه اذا سو قاضي دا عادل وي دي قادر بالطاقت بيبي في كتاب الاحكام ذو صرف آداب وشروط وذا كل ذكر كيان وما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القاضي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن عمر أن عثمان رضي الله عنه جميلة حافظ ابن حجر مجهول دي
حبان په ثقاتو کې ذکر کړی پرون په کتاب العلل کې تیر اختلاف به کړه بعض وته ثقه وای حافظ وای چې دا مجهول دی پته نه لګي ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دا ثقه دی ها قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الملك ابن موهب دا سماع عثمان نه ثابت نه منقطع شو سمع عثمان نه ثابت نه منقطع شو حضرت عثمان ابن عفان چې خلیفہ ثابت ثالث ته ابن عمر ته اذهب لا تفقد بين الناس لا قاضي مې قال هغه الدعاء فيني ما بماف کې الکه ما سمعنا چې زه نشم کولای قضا يا امير المؤمنين قال فما تكره فأي شيء تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي صابرا کې فیصله کولې ولې امير المؤمنين فیصله امير المؤمنين کې نو قال ابن عمر وتسوي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل وبإنصاف فیصله وکړه فبالحري لا يقضى دا بالحري کې دا خبر مقدم کو به لا لگا أن ينقلب منه كفافا وأن لك بحسبك درهم تقبلين يكفيك درهم فبالحري يا خبر مقدم کا او ان ينقلب بتاويل ده مصدر مبتدا مؤخرا او يا بالحري بمعنى ينبغي له سرقا ينبغي له ان ينقلب منه كفافا صرفا دې سبب شونه ده چې کله انصاف باندې کی او چې په انصاف ولکې نو بیا متبا شو وما ارجو بعد ذلك دينا پس امید نه لرم ما ارجو نافیه بعد ذلك بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم او یا ما بمعنى ده ايو شيء ما كل شيء ايو شيء ارجو دينا پس امید لرم نه لرم او په حدیث کې ستاسو مولانا صاحب دې نه خدا باندې وی چې قضا وسوک نه کوي دا چې سر په سر فیصله چې انصاف دې وکړو کفاف دې ضرورت او بل ځای کې سره دي بل ځای کې خود برابر د قاضي دې په صفات شوی چې کوم سړی د دوه قسمین کې فیصله وکړي او لوی اجر حاصل بل ځای کې راځي کله اجتهاد او صحیح شو نو اجر شو او که صحیح نه شو یو اجر بل دا چې دا په دې عمل کې خصومت د خلق وزوب دفع کوي ټول د خلق یو بل بیا وځي بل دا چې رسول الله مبارک کړی دي صحابه کړی دي مصبر یو دا روایت شو یو بل روایت هم دی من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين يسوق قاضي مقرر بذات شونه کې به چاړه ځخه شو اوس بس دې سره وسکو ردی تطبیق څنګه کولو دي کې متعدد روایت د تطبیقات دي یو خدا چې دا محمول دی په هغه چا چې علم نه لري او چې کوم ځای کې صفات کړی هغه په هغه چا چې علم نه لري و ابن عمر فظاهر والمحمول دا پیغمبر مبارک مقصد ته سوکو چې علم نه لري دوالوي نه کوي قضا ولی که په انصاف یو کا نو سر په سر دا چې د ته علم نو د حقوق قدرتي ور برابر کړه یو داش دویم جواب یې سره دویم جواب دا دویم تطبیق جواب نه یو خدا محمول شو په هغه قاضي چې علم نه لري هغه نور محمول شو په هغه چې علم لري دویم سری دویم دا عظیمت دی پیغمبر مبارک خلق یې ری چې څوک یې غواړي نه پیغمبر مبارک خلق یې ری چې څوک یې غواړي نه تهدید دی عظیمت دا چې مکوا په دا ټول نه خپل جواب پدو کو حدیث کمزور دی هغه مضبوط دی هغه بغیر سکین ولا کمزور دی او دا خو مجهول هم شو په عبد الملک لټی دا کې ابن حبان ثقه او توي هم القطيع شو کړه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث قريب وليس اسناده عندي بمتصل عبد الملك بمتفرد ده فقل منقطع وضعيف في بدي بس عمله كما وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن ابي جميله وبه قال حدثنا النادر قال حدثنا وكيل عن اسرائيل عن عبد الاعلى عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ابن موسى دا سقرا ویری ها بلکہ بلال ابن مروان دے خدا ابو موسیٰ راجح دے ہاں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل القضاء بلا نفسه ومن جبر عليه ولد بدل انتماد دے مقصد دا پیغمبر دا غواړي ما هو عبادت مخ کې ویلو چې کله معنا د فساد به مبتدی شي ومن جبر اجبر عليه نازلېږي په فرښتہ فیسد ظهور دې پیدا نشو
ورپسې شاه به قال حدثنا عبد الله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قاضی متمن کړو قاضی نه منصور بادشاہ زمانہ راوی کو ته قاضی شي ما کې اهلیت نشتا بدرو وي بدروجن قاضی نه جوړي چې دروجن قاضی جوړي خلاص شو خبر به جیل کې جوړي ورپسې شاه قال لیکن دا حدثنا چې ګناه ده دا ابو یوسف د امام سے په حکم قاضی ګرځي دي ورپسې شاه عن ابي عوانة عن عبد الاعرج عن ابي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة والبصري وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اجعلني على خزائن الارض او یا بل میں تم دے ویلو فغزوه موته کې حضرت خالد ابن ولید خپل جنرال اغشتي وزاري مل کړي ورپسې شاه وصار فيه شفاعه كلا نفسه ومن اكره ابن ابي خيثمة دا پکې زیات شوخه دا راوي ورپسې شاه هذا حديث دا بلال او دا انس بن خيثمة دا پکې زیات شو وهو صح من حديث اسرائيل عن عبد الله وبه قال حدثنا انس بن علي الجهضمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء وجعل قاضيا بين الناس هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي هريره رضي الله عنه وقت اوخا پدې وجه پدې سند دا ضعیف دي چې عمرو ابن ابي عروبه دي او دا کمزور راوي دي عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تعدد الطرق او دې په جواب مشمول شوما دا هغه انسان چې هغه علم نه لري جاهل وي او یا عزیمت به محمول کوم وختي مرته وي باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ وبه قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر سفيان الثوري متفرد دي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب کوشش علم مسله شته کنه فاصاب فله اجران یو اجتهاد او یو موافقت د حکم دا نفس الامر سره واذا حكم فاخطا فله اجر واحد شبه وفي الباب عن عمرو بن العاص وقال مسلم کې دوه مضبوط دي وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه حاكم او دار القطن كده حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري سفيان بن متفرد باب ما جاء في القاضي كيف يقضي وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عمرو عن ابو عمرو محمد بن عبيد الله الثقفي ده محمد بن عبيد الله الثقفي كوفي او ثقلي او حارث بن عمر الثقفي ثقل ده مجهول الحال لحارث ضعيف عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه اصحاب معاذ ضعيفات فتني تجسوم دي ومجهول لما ضعيفات مجهول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال لكن مولانا انتهائي کمزور سند رو خدا مولانا په بخاری ترمذی کې په بخاری مسلم کې په مضبوط سند ذکر شوی نه پیږي په خبره دلته خدا کمزور دی معاذ بن قاضي معلم مفتي قاضي معلم مفتي امیر ټول ته ویل شي کیف تقلید دا تقلید شخصي شو چې دا هغه خلق باندې د معاذ اتباع لازم کړی و بخاری کې مولانا صاحب څخه دا حکم دا حدیث ته پکې ورپسې ځه فقال كيف تقضي قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن دا چې تا نو بل ان لم تجد بخاري کې قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لم يكن في سنة قال اجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب ويرضى يعني ما يرضي رسول الله شابته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر وعبد الرحمن بن معدي قال حدثنا جابر بن ابي عمرو اجتهاد كواها عن الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن ناس من آل حمص عن معاذ رضي الله تعالى عنه عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرف الا من هذا الوجه وليس اسناد عندي من متصل وابو عون الثقفي الاسم محمد بن عبيد الله باب ما جاء في الامام العادل وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل بن مرزوق بن عطية عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر وفي الباب عن ابن
ابي اوفى رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. عتيه وربان متفرد عتيه بن سعد الكوفي او الاجتماعات اسباب كده عتيه ما كثير شيء وبدا ضعيف راوي دي خا والمسيجا. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد ابو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم صدوق وحافظ في حفظه شيء عمران القطان عن ابي اسحاق الشيباني عن ابي يهمه صدوق قد يهمه. ابن ابي اوفى مراد عبد الله ابن ابي اوفى صحابي الشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القارئ ما لم يدر فلزمه الشيطان. تركه وخذله شرميه ولزمه الشيطان او طبيعي القاكي رشوتنا بينها. هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث عمران القطاني باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زيادة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه. معتمر كوفي ترشمه دي ما بيدو انس ابن معتمر كوفي صدوق له اوهام. حافظ ابن حجر ذكر شباب. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر. ما ورد كلام ده مدعي اولنا اذا بالوري فسوف تدري اذا بالوري نتبع فيش يسيك فيصلك دينا معلومه في قضاء على الغيب ما ادري. ارجع البخاري كثير في مرات كنا دينا معلومه اذا بالكلام اوري القضاء على الغيب فلك الكلام بورا والبسيجا. قال علي رضي الله تعالى عنه فما زلت أغويك فقط مسافات قصروا وقضاء على الغيب يا جاهد ذوق فقري كيو بيامنا وموينا أو يابا غيا بين هاي والبسيجا أو كني نقيا ما سميدو شهادة على شهادة يا كتاب القاضي للقاضي بعد يعملوا كها. هذا حديث حسن وما جاء وما زلت قاضيا بشرات أوجد تقاضى إليك رجلان نقيش مجقاضي ولا رجلين باب ما جاء في امام الرعية. وبه قال حدثنا عبد المنين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله تعالى عنه جهني صحابي خشع في وفاته. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يغلق بابه الجنة بالحادث والخلة والمسكنة. حاجة مبريري والخلة والمسكنة يوشي حاجة وخلة ومسكنة او سوكي حاجة عام دي او خلت جده نو دا دنیا عام دا جو سړی جامه کې یا په ډوړې کې محتاج شو مسکنت وی فقر ته وی الا اغلق الله باب السماء دون خلة وحاجة ومسكنة فجعل معاوية رضي الله تعالى عنه على حوائج الناس. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه البخاري مسلم كده حديث عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة عمرو بن مرة يقنع أبا مريم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن عن أبي مريم رضي الله عنه عمرو بن مرة نحو هذا الحديث بمعناه باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. وبه قال حدثنا عبيدة قال حدثنا أبو عمر عبد الملك بن عبيد عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي رضي الله تعالى عنه إلى عبيد الله مشهور صحابي وهو قال ألا تحكم بين اثنين مسلم سجستان سيستان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا حديث حسن صحيح. أبو بكر رضي الله عنه اسمه رفيع. باب ما جاء في هدايا الأمراء. هدايا بنا قبلي هكذا محكنا ولا جاء هدايا رجل خداقين زيادة نجي محكي صدرون أو كذا أقل وسر مسألة على كبدا غنم من قبلي. وبه قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو أسامة عن داوود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما صرت أرسل في إثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك وانظر عملك. وفي الباب عن عدي بن أمير مسلم كده بريدة وده مستورد دوار أبو داود كده أبو حميد بيهقي كده ابن عمر نسائي كده حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. وهو داود الأودي بمتفرد ده وما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. مرتشي أغشتون كده
خبرې دي راشي ورته شوی په ناحقه فیصله باندې پیسې اخیستل په ناحقه دا هم رشوت. دویم دا چې حکومت درکوي او ته بیا هم د خصمینو نه واخلې دا هم رشوت اگر که جایز ولې څنګه شو. اصل کې رشا څه ته وایي؟ رشا هغه پوړي ته وایي چې ته پرې بورقه راوباسې پوړي باندې نو د دې رشوت په ذریعه تا بورقه راوویسته فیصلې دې ځان ته وکړه. نور ګورې پیسې حاکم که پیسې اخلي اخیستي چې بادشاه تنخواه ورکوي او یا حاکم دوه کسان حکم مقرر کړي چې موږ فیصله وکړو پیسې ولا ورکړو بلکل اخیستي شي پټې بنا دي. اوس که بادشاه تنخواه ورکړي او بیا د خصمینو نه اخلي اگر که حق فیصله کوي دا رشوت دی او یا په ناجایزه باندې اخلي اگر که دې خپل منځ کې مقرر کړي بیا رشوت دی. شابه دی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابي هريرة علماء فتوا ورکړي دا وی که تا خپل حق نه ملاوېده بغیر د رشوت نه خپل حق نو بیا رشوت ورکولی شي وبال یې په هغه دې پتا او خپل حق پردې حق ورپسې لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي بالحكم. او صوبان کې رایش هم دی د صوبان روایت کې دې رایش کې دواړو منځ کې جوړه د رشوت کوي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديثة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو الترمذي کې دی د عائشة هیثمی په مجمع الزوائد کې دی ابن ابي حيدار درته نه معلومه ام سلمة مرته نه معلومه نو ابطال د حق په کوي په دې رشوت او یا احقاق د باطل په کوي دا بیا ګناه شو. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وروي عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب وصححه. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العمري قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في قبول الحديث اجابت دعوت كل شيء قاضي وما تتوي اجابت دعوت کی عام دعوت کا وجہ خاص تمن خاص اگر هو تفتر القاضي سے ابن راضي بیان کہی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اوحي الي قران لقمت ولي اجبته. وفي الباب عن علي عمر مبارک قاضی ہو کنا علی ترمذی کے عائشہ بخاری کے مغیرہ ابن شعبہ ترمذی کے سلیمان رضی اللہ عنہ معاویہ ابن حاتم ترمذی کے عبد الرحمن ابن علقمہ نسائی مستند احمد کے. حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح ما جاء بالتسلیم. دا ګران دی دا سبب ما دا هغه ځای چې تاسو تمامي ترمذی کې بدل تراشي چې قضا د قاضي ظاهرا او باطنا نافذه ده دا ډېر ګران دی.